الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ د تمام انسانانو په دې شپږ فوټه وجود کې یو داسې حصہ پیدا کړی دا چې هغه ته انساني قلوب یعنی انساني زړه ویل کی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دی حدیث مبارک کې دې طرف ته اشاره فرمایلی دا چې د انسان په بدن کې چې کومه د غوښې ټوکړه ده چې هغه ته زړه ویل کېږي چې دا د غوښې ټوکړه برابر وي نو د جسم تمام اعمال به برابر وي او کچری په دې ټوکړه کې فساد وي او د دې اصلاح نوي شوي نو بیا د انساني بدن تمام اعمال چې کوي هغه برباد او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د هغه نشاندهی فرمایله دا الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب وې تاسو خبر شئ په دې خبره باندې چې هغه د غوښې ټوکړه هغه زړه دی هغه زړه دی قرآن کریم فرقان حمید کې الله فرمای الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله چې کله د انسان زړه قرار وي او کله د انسان په زړه کې داسې وساوس شیطانی راوچتېږي چې د هغې په وجه باندې د دې انسان تمام بدن چې کوم دی هغه لړزه پازان اندام وي په دغه وخت کې د هغه د چین او د سکون لپاره د هغه د بېقرارۍ ختمولو لپاره او د هغه د راحت راوستلو لپاره صرف یو داسې کار دی چې په هغې سره هغه ته سکون ملاویږي هغه د الله ذکر دی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله زړونو اطمینان الله په خپل یاد کې قول دی
الا بذکر الله تطمئن القلوب او په دې سره چې کوم دې د انسانانو زړونه چې کوم دې هغه اطمینان ته رسي. نو زما عزتمندو په تمام جسم کې دا د یو بادشاہ حیثیت لري او تاسو بلیدلی وي چې کله د انسان زړه کې یو فیصله راشي نه دی بیا بل خوا نه ځي بلکې د هغې زړه فیصلې ته چې کوم دی غاړه کړي. نو د دې اصلاح کول د هر مسلمان لپاره انتهایی ضروری ده. چې د یو ملک بادشاہ هغه بیلاری وي نو رعایا به چې کوم دی هغه څه په لاره باندې راشي چې د انسان خپل زړه چې بادشاہ حیثیت لري هغه بغاوت وکړي په هغې کې فساد وي او په هغې کې د خپل خالق او مالک نه بے رغبتی وي نو بیا چې کوم بدن د لاس دي خپې دي سترګې دي غوږونه دي پوزه ده دارنګې نور اعضاء جوارح دي د انسان د بدن هغه به بیا صحیح نه استعمالیږي بلکې د هغې زړه نه چې کوم فیصله راوځي هغه فیصله به چې کوم دی په هغې اعضاء او جوارحو باندې لاګو کېږي او هغوی به هغه اعمال اختیاروي. ځکه علما فرمایي چې د زړونو په بګاړ سره د انسان زړه په شپږو خبرو باندې په دې کې بګاړ پیدا کېږي. یو په هغې کې علماو دا ذکر کړی ده چې یو انسان دی هغه محض صرف د توبې په وجه باندې چې کوم دی هغه ګناه کوي. مطلب څه چې بس توبه به وباسمه او دا ګناه به راته الله معاف کړي. نو یاد وساتئ چې ګناه په دوه قسمه باندې ده، یو د ګناه کبیره ویلی کېږي یو د ګناه صغیره ویلی کېږي. صغیره په نیکو اعمالو سره معاف کېږي او کبیره په توبې او استغفار سره معاف کېږي. او بیا ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا دوه قسمه ګناه چې د یوې تعلق د الله سره دی د بنده د دې ګناه تعلق د الله سره دی او د یو ګناه تعلق د بنده د بندګانو سره دی. نو د الله سره چې د بنده د ګناه کم تعلق دی هغه په توبه استغفار باندې الله معاف کوي. که فرایض پرېښو دي د هغې ادایګي به کوي، که حقوق ضایع کړي د هغې ادایګي به کوي او باقي د توبې دپاره چې کوم شرایط دي چې استغفار به کوي کامله توبه به وباسي. توبو الی الله توبة نصوحا پکه ټکه توبه به وباسي او دویم استغفار به کوي بخښنه به غواړي د الله نه او دریم د هغې ګناه کې د ملوث کېدو په وجه باندې چې کوم نحوست په ده باندې راغلی دی د هغې نه به عهد و پیمان کې چې دا ګناه به بیا زه ده کوم یعنې د هغې نه به ځان وباسي. نو الله رب العزت په هغه ته هغه خپل حق معاف کړي. لیکن ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي که چېرې د دې بنده د ګناه تعلق د نورو بندګانو سره وي چې هغې ته حقوق العباد ویلی کېږي. حقوق الله یاد وساتئ د الله رب العزت په خپل دست قدرت باندې بغیر د چا سفارش نه معاف کولی شي. چې د چا په ذمه باندې د الله حقوق دي، فرائض دي، واجبات دي، د الله د طرفه چې کومه فریضه به د باندې ضروري ده په هغې کې کمې کوتاهۍ راغې نو الله دومره غفور الرحیم دی کېدی شي چې بغیر توبې نه الله ته هغه معاف کړي. لیکن حقوق العباد چې هغه د بندیانو حقوق دي هغه بغیر توبې نه الله رب العزت نه معاف کوي. یو به د هغې دپاره توبه وباسي، دویم به د هغې بندي آدم نه خپل حق معاف کوي
تا د چا سره زیاتې کړې دی لاول به توبه وباسي بیا به د هغه نه خپل حق معاف کوي چېرې ما ستا سره زیاتې کړې دی ما نه زیاتې شوې د هغې توبه وباسم او د هغې نه چې کوم دی ستا نه معافي غواړم که چېرې هغې بند اعظم ورته هغه خپل حق معاف کړو خو د الله د طرفه نه هغه حق معاف دی او که چېرې هغې بند اعظم ورته خپل حق معاف نه کړو نو د قیامت په ورځ باندې به دی د الله په ګرفت کې راځي او د قیامت په ورځ باندې هم د الله دا فیصله وي چې ای زما بنده په دنیا کې د ډېرې ناکامۍ کړي دي ډېر ګناهونه دي کړي دي ډېرې نافرمانۍ دي کړي دي او ډېر زیات دي چې کوم دی زما نافرمانی کړې ده نو زما بنده زه در باندې رحم کوم زه درته خپل ګناهونه معاف کوم زه د خپل خطاونه معاف کوم لیکن د هغې نه وړاندې یو خبره واوره چې په دنیا کې تا د خپل ورور مسلمان د عام انسان چې کم حق تلفي کړې ده تا د هغه زړه ازار کړی دی تا په هغه پسې چې کوم دی یعنې د هغه دل ازاري دي کړې ده د هغه حقوق تلفي دي کړې ده نن لاړ شه د حشر په میدان کې د هغه نه هغه خپل حق معاف کا که چېرې هغه درته حق معاف کړو ما درته ټول معاف کړي او که چېرې هغه درته معافي ونه کړله نو بیا د هغې په پاداش کې به چې کوم دی تا ته سزا میلوي د زما عزتمندو د هغې نه وړاندې چې کوم دی دنیا کې خپل حقوق معاف کول پکار دي ما مخکې ما عرض کړو چې د مرګ هېڅ پته نه لګي مرګ په څه حالت کې راځي قدم په قدم باندې چې کوم دی توبه استغفار کول پکار دي ظلم او زیاتې نه دي کول پکار په چا باندې تهمت او بهتان نه دي لګول پکار د چا بې عزتي نه ده کول پکار د چا ملامتیا نه ده کول پکار په دنیا کې دا داسې سزاګانې زما عزتمند چې دې تعلق حقوق العبادو سره دی او چې چا په حقوق العبادو کې کوتاهي وکړله رب ذوالجلال به ورته خپله خطا هم نه معاف کوي تر څو چې هغې بنده ورته هغه خطا نه یې معاف کړي چې هغه ورته خپله خطا معاف کړي د هغې معافۍ اعلان ورته وکړي د دې د الله هر څومره نافرمانۍ الله رب العزت په د هغې په وجه باندې چې کوم دی جهنم نه بچ کړي جنت ته به یې بوځي نو زما عزتمندو محض په دې خبره باندې توبه وباسل چې یاره زه به ګناهونه کوم توبه به وباسم ګناهونه به کوم توبه به وباسم په دې کې هېڅ شک نشته قرآن کریم فرقان حمید د دې خبرو نه ډک دی چې انسان کله توبه وباسي ګناهو کې توبه وباسي الله ورته هغه ګناه معاف کړي انسان کله ګناهو کې دی توبه وباسي الله ورته معاف کړي د توبې مطلب څه دی رجوع الی الله طرف ته رجوع کول آدم علیه السلام نه ګناه وشوله توبه یې وباسل الله ورته چې کوم دی رجوع وکړله الله ورته هغه ګناه معاف کړله شیطان نه ګناه وشوله رجوع یې ونه کړله الله مردود کړه د قیامت د قایمېدو پورې په آدم کې او په شیطان کې دا فرق نو زما عزتمندو توبو الی الله توبة نصوحه مطلب څه دی چې پکا ټکا توبه په هغه لار باندې بیا نه دي تلل په هغه لار باندې بیا خپل ځان نه دي ورچول هغه لار نه دي اختیارول چې کومه لار ګناه طرف ته ځي هره ګناه نه لوی ګناه نه وړې ګناه نه خپل ځان حفاظت ساتل دارنګه زما عزتمندو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان وړه ګناه کوي او دې هغې ته ګناه نه وایي نو وایي دا ګناه چې کوم دی بیا یو حد ته ورسېږي دې نه غټه ګناه جوړه شي دې کبیره صغیره ګناهونه کوي واړه ګناهونه کوي او بیا یو ورځ داسې راشي چې دې په کبیره باندې مسره نه کوي دې بیا هغه لوی ګناه ته لاس واچي نو چې څوک د خپل وړې ګناه نه توبې وباسي الله د غټې ګناه نه د بچ کېدو توفیق هغه له ورکوي او چې څوک په خپله وړه ګناه باندې ندامت نه شرمندګي نه اختیاروي افسوس نه کوي رجوع الله نه کوي توبه نه وباسي الله یې غټې ګناه ته چې کوم دی حواله کوي بیا دلته نه غټ ګناهونه صادریږي اکبر الکبائر ګناهونه کبیره ګناهونه دلته چې کوم دی صادریږي نو محض په دې وجه باندې ګناه کول چې توبه به وباسمه دا یو بیوقوفي ده قمقلي ده د دې نه خپل ځان ساتل پکار دي بېشک الله معاف کوونکی دی بېشک الله بخښونکی دی بېشک الله رب العزت درګذر کوونکی دی لیکن د درګذر هم یو حد وي د معاف کولو هم یو حد وي د پرېښودو هم یو حد وي یو بچی د خپل مور پلار نافرماني کوي یو پیرې چې کوم دی چشمکشي وکړي اوري دویمه پیره وکړي درېیمه پیره وکړي بیا چې کوم دی هغه ته درګذر نه کوي دا عادت جوړي
دارنګ هر انسان مسلمان هر وخت چې کوم دی رجوع الی الله طرف ته توجه پکار ده هر وخت چې کوم دی د توبه استغفار باندې کوم دی پکار دی دلا چې د توبه استغفار طرف ته راځي شي او د ګناه نه خپل ځان ساتي او نیکو طرف ته کوم دی مایل شي زما عزتمندو د قران کریم فرقان حمید په دې آیت تلاوت شوه کې الله فرمایي چې د زړونو اطمینان الله په خپل یاد کې قول دی او دا یاد برازي د انسانانو په قلوب او په زړونو کې د الله رب العزت د هر قسم معصیت نه د هر قسم تفکرات نه او د هر قسم نقصان نه بچیدو لپاره دا یو عظیم نسخه الله رب العزت دی امت ته حواله کړی دا او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک حدیث سے اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب د زړونو درزګی چې کومه ده هغه الله رب العزت خپل یاد کې خو دی دا د هر قسمه ګنا نه د هر قسمه معصیت نه د هر قسمه متفکرات نه د هر قسمه لا یعنی شذور کوم دی خپل ځړه د خپل ځان حفاظت کوي ان شاء الله الله رب العزت پر زندگی فیصلہ کی راتوں کی زندگی میں اللہ مبارک کی اللہ رب العزت نے کو پیدا عمل توفیق راکی کریم اللہ دیو چې زموږ واړه لوی ګناهونه الله دې ټول توبه په وجه باندې او خپل استغفار په وجه باندې معاف کی او الله رب العزت دې هر قسم ګناه نه زموږ حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.